الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يهده مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. محترم مسلمانانو ددې کوټې کلی اوسیدونکو او د خواوشان راغلو ملګرو، نن په دې محله کې زمونږ یو بچی قرآن کریم ختم کړی دی او د هغې په سلسله کې سید بادر شاه د هغه ملګرو موږ او تاسو له دعوت راکړی دی. زما دعا ده چې الله دې دا کور د ډېرو خیرونو او برکتونو نه ډک کړي او دې بچی له دې الله په ژوند کې ډېر خیر او برکتونه واچوي او الله دې همیشه خوشحالۍ نصیب کړي. زما نه مخکې زموږ مفتی اعظم مفتی سراج الدین صاحب مختصری یو څو خبرې وکړې. زه خپل وس او طاقت مطابق یو څو گزارشات کول غواړم د قرآن او د سنت نه. د الله دربار کې دعا کوم چې ماته توفیق او طاقت د صحیح خبرو راکړي او بیا دې الله دا زموږ او ستاسو په عملي طور باندې یو لایق عمل وګرځوي. ما قرآن کریم کو نام د سورہ طه یو څو آیاتونه مې وې چې په دې کې الله رب العزت د دوه قسمه خلقو تذکره کوي. یو هغه دي چې هغه مجرمان دي او دویم هغه دي چې هغه نیکان خلق دي.
دې دوارو انجام کوي چې د مجرم انجام څه دی او چې نیک عمل دی نو د هغه انجام څه دی. خو اول خبره دا ده چې دا مجرم به موږ څنګه پېژنو. د مجرم دپاره معیار بسي، د مجرم دپاره طول بسي او مجرم به موږ ته څنګه معلومیږي. که د خلکو په نظر په عقل تلو نو هر سړی د بل په نظر کې مجرم دی. که څوک د دین کار کوي نو هغه د بې دینه په نظر کې مجرم دی، او که څوک د جرم کوي نو هغه د دیندار په نظر کې مجرم دی. هغه مجرمان هغه بې دینه که ته قرباني کې نو هغه وایي دا جرم دی، که ته عمره کې نو هغه وایي دا جرم دی، که ته حج کې نو هغه وایي دا جرم دی. ځکه هغه وایي په قربانۍ باندې دومره پیسې لګې، څاروي لالې، نو یو خو دې ظلم وکړ، څاروي دې حلال کړه، د هغه ژوند دې ختم کړ. دویم دې دا جرم وکړ چې دا پیسې ته په دې قربانۍ لګې، نو دا په عاجز باندې ولګو، په غریب باندې ولګو که نه. د مجرم په نظر کې که ته عمره کې نو هغې ته جرم وایي. زر وایي عمرو ته روان دي او عمرې کې او په دې دومره پیسې لګې، نو په عمره پیسې څه نه لګې، خو دا په عاجزانو باندې ولګو که نه. که حج باندې پیسې لګې نو هغې ته جرم وایي. نو د هغه په نظر کې ته مجرم یې او ستا په نظر کې هغه مجرم دی، دا مجرم به څنګه پېژنې. د دې مجرم او د نیک عمله د پېژندګلنې معیار، د پېژندګلنې تله، د پېژندګلنې کسوټای هغه به څه وي. د دې لپاره یو ذات دی چې هغه دا ټول پیدا کړي دي، نو هغې پېژني چې دا مجرم دی او دا مجرم نه دی. څنګه چې یو انجینیر، یو مصري هغه یو شی جوړ کړي، یو د اوړو مشین جوړ کړي، یو ګاډی جوړ کړي، یو ټریکټر جوړ کړي، نو هغه پېژني چې د ټریکټر کې دا پرزه د کار ده او دا نه ده. نو کله چې ستا ګاډی، ستا ټریکټر، ستا مشین خراب شي نو ته هغه نه وړې. که ته یو زمیندار نه اوسې هغه ته وایي زما دا ګاډی خراب شوی دا راله ټیک کړه، هغه وایي زه څه پوهېږم. که ته یو مشین خراب شوی دی او ته یو زمیندار نه اوسې نو هغه وایي ته روغ یې او که لیونې، ما له خو یوې راړه، ما له جګ راړه، زه په هغې پوهېږم. چې مصري لی اوسې او هغې وګوري نو که مشین ورته وښیې وایي دې کې پمپ ډومیزر خراب شوي دا ورته بدلون غواړي. هغه خراب شی هغه پېژني او ته یې نه پېژنې. که ګاډی خراب وي او ته ورته بوځي چې دی بریک نه لګي، نو مصري دی چې بوځي نو هغه وایي د ده لیدرې ختمې شوي دي، دا ورته بدلون غواړي. په دې کې جرم او نقصان دا د لیدرې خرابې دي. داسې یو ذات دی چې هغه دا مخلوق پیدا کړی دی، انسانان، پیریان، ملائکې پیدا کړي دي. نو هغه پېژني چې په انسانانو کې، پیریانو کې دا مجرم دی او دا مجرم نه دی.
ودا غزان سره خبرې کو یو موسی علیه السلام کړي وکړه الله موسی تکلیما الله خبرې کړي ور سره هغه ځان سره خبرې اول قیامت نه بعد جنتیان کوي او په دنیا کې موږ تاسو دا سره خبرې نشو کولای موږ ته پته نه لګي مجرم هغه ته معلوم او موږ ته نه معلوم نو دا هغې دپاره الله څه انسانان به پیدا کول چې هغې ته به د الله استازي وي هغې ته به انبیا وي هغې ته به رسول وي نو هغه به الله پیدا کړل او بیا به هغې ته الله وحی رالېږل هغې ته به وي او هغې به بیا انسانانو ته وي دغه وحی به کله په شکل د تورات وه کله به په شکل د انجیل وه کله به په شکل د صحف ابراهیم وه کله په بل آخري وحی الله په شکل د قرآن کریم راولېږله او هغه مخکې په ټول منسوخ کړل او په دې قرآن کې موږ ته تفصیلي ذکر وکړ سره د هغه زمانې نه و چې د پیغمبر وخت پاک په وخت کې کوم خلک مجرمان وو یا د پیغمبر پاک په وخت کې کوم خلک ښه خلک وو مجرمان نه وو صرف هغې راته ونه ښودل بلکې داسې کتاب یې راولېږه چې تر قیامته پورې موږ ته مجرمان وښودل او موږ ته سم خلک وښودل چې مجرم څوک دی سم خلک څوک دی او د هغې لپاره یې موږ ته معیار او کسوټه یې وښودله اوس که یو سړی وایي چې دا آیت د ابوجهل باره کې راغلی و نو په هغه وخت کې ابوجهل مجرم و نو بس اوس څوک نشته نه هغه آیت معیار که هغې کسوټه یې کړه هغې تله کړه او موږ ته یې وایي چې په دې آیت یې تلي نو که کوم سړي کې د ابوجهل صفت وي نو هغه ستا د زمانې ابوجهل دی که کوم سړي کې د ابوبکر صفت وي نو هغه ستا د زمانې نیک سړی دی او پرهیزګاره سړی دی نو موږ ته هغه مجرم او هغه پرهیزګاره هغه وښودل کتاب سنت لی سیرفی بلوت الناس فی هذا المحکی قرآن او سنت زما کسوټه وه کسوټه هغه کاڼی چې زرګر پې ګیلټ او سره معلوموي فمنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جاهز تجویز شکی نو بعضې کاږو هېڅ خیر پکې نه او بعضې لا اوس هم شک کې پراته دي چېرې موږ د چا ومنو او چا پسې لاړ شو نو قرآن او سنت دا یې کسوټه یې وګرځوله دا یې تله وګرځوله او په دې ته یې وویل بالحق والمیزان الله حق راولېږه تله یې راولېږله او موږ ته یې وویل په دې وتله نو په قرآن او سنت چې وتلل چا کې چې صفت د نیکانو خلقو نو هغه نیکان شو او چا کې صفت د مجرمانو نو هغه مجرمان شو په مولای متعلا په پیر متعلا په بادشاہ او وزیر متعلا چې تلل کې نو په قرآن او په سنت باندې تلل وکړه تا ته به پته ولګي نو کله چې په قرآن او سنت تلي نو بیا وایي دا د ابوجهل باره کې دا یادونه په موږ یې چسباني چې په قرآن او سنت یې تلي
وإذا فلاني بارك دا آیاتونه نو دای په موږ چسبانه نو بیا قرآن دا زمانه لپاره شو باندې جنت آیاتونه د صحابه بارک مطالعه سپات نه قرآن خدای داسې کتاب راوړي چې په دې باندې د هر زمانه انسانان تلل شي عمل تلل شي او کته شي چې دا نیک دی او دا پرهیزګار دی دا خره او دا بد دی د دې وجه نه الله یو معیار مختصر غوندي ذکر کو چې الله معیار ذکر کړی دی مؤمن څوک دی نو الله وایي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تحقیق سره کامیاب دی مومنان څوک دي چې پلار مومنو نیکه مومنو پاکستان کې پیدا و نو هغه مومنی نه الذين هم في صلاتهم خاشعون مومنان هغه کسان دي چې هغه مزونو کې یریدونکي د الله نه یو صفت د مومن دا ده چې د الله را بلی نو د الله نه به یریږي صلات موږ عبادت موږ د الله د یری کوي موږ د الله د رضا لپاره کوي والذین هم عن اللغو معرضون او مومنان هغه کسان دي چې هغوی د عبثونه اعراض کوي لغو څه ته وایي لغو مفسرین ذکر کوي کل امر باطل هر باطل او غلط کار هغې ته وایي لغو نو مومن هغه دی والذین هم عن اللغو معرضون مومنان هغه کسان دي چې هغوی د عبثونه اعراض کوي عبثونه مخړوي یعنې د قرآن او سنت خلاف یو کار وي نو د هغې نه مخ اړوي او دا یو داسې لفظ وي چې ټول له شامل شو شرک دی نو د هغې نه مخ اړوي بدعت دی د هغې نه مخ اړوي منکرات دی د هغې نه مخ اړوي مجلسونه ډمې او کنجرای دی د هغې نه مخ اړوي اجلاګان ګډېږي د هغې نه مخ اړوي دا یو آسان صفت ذکر کړو چې کوم کار د قرآن او سنت خلاف وي د هغې نه مخ اړوي والذین هم للزکاة فاعلون او مومنان هغه کسان دي چې هغوی زړه له پاکي ورکوونکي دي زکات وایي تطهیر القلب ځکه مکي صورتونو کې چې زکات راشي مراد تطهیر القلب د زړه پاکي چې زړه پاکوي ځکه انسان مجرم هغه چې د هغه زړه پاک وي د هغه زړه کې حسد وي زړه کې بغض وي زړه کې کینه وي نو چې زړه کې حسد وي بغض وي کینه وي که ته سمه خبره کوې نو هغه په هغه بدله وي ته به سمه خبره کوې دی به غلطې ته اړوي ته به د خیر خبره کوې دی به شر ته اړوي ته به ورته فایده لټې دی به وایي چې د څه مطلب دی زړه پاک کر مومن علی که زړه دې نه پاک کړې نو کته تاندې دې رسولې تاندې تورګي او درسونه وکړي او ځان زبرتي چې زړه دې پاک نه زما مهربان نو ته نشي پاکې دې والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون
او آغا کسان دی مومنان چاہی پلو فرجن نساتن کی دی فروج میں جمع فرج یواز سڑی ذکر نکل خزم ذکر کرے سڑی انزان دا بد عمل نساتی خزم انزان دا بد عمل نساتی حدیث کے راضی سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وطن دی چاہی باندے با اللہ دخل رحمت سورے کئی پاگا و رنگ باندے چدبل چاند رحمت سورے بنی امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ یو اغا امام اغا مشر اغا لیڈر اغا قائد چاہے انصاف داری امام دے مشر دے منبر دے بادشاہ دے پاگل کی انصافی چاہر انصاف کے انصاف دیتا ہوئی چار چار ادا کا حق ورکا انصاف دیتا نوئی چپلار اوزیه دے نپلار بانتا کینو اوزیه والا سارتا کینو دیتا انصاف نوئی دیتا ظلم ہوئی نہ دا پلار حق داری چاہا بسارتا کینی نزوی حق داری چاہا بانتا کینی انصاف دیتا نوئی چچڑے و ملائے و برابر کا انصاف دیتا نوئی چھ بادشاہ او گدائے و برابر کا دوارا انسانان دی نہ دوارا انسانان دی وہ درجہ کے فرق دے نبی علیہ السلام والمؤمنین تاوی انزل الناس على قدر منازلهم کما قال دخل کو قدر کو داغل درجے مطابق دچاچ سورہ درجہ داغل مطابق قدر کو غٹ سڑے دے عزت والا سڑے دے اگر نبی عزت ورکا عام سڑے دے اگر عام عزت ورکا درجوں کی فرق شتے درجہ تو آئے ٹول انسانان دیا ٹول یو شے پر انسانیت کی یودی کو درجہ کی فرق شتے جنت کے اللہ فرق کرے دے تو درجوں کے دو دو چاہتو ہے درجہ چاہ وڑا درجہ انسانوں کے فرق کرے سے پیغمبرانوں سے صحابوں سے بیا تابعین دی سے تابعین سے بیا راسلون بھی علماءوں کے فرق دے صدا اعلیٰ درجے محدثین دی صدا ادنا درجے محدثین دی صدا اوسط درجے دی فرق لازمن اللہ پار سکے چولے انسانان کو پریدہ بس مکہ کیا اللہ فرق چولے سز مکہ دا چاہیے کہ مانا کی گی سیب پکی کی کہ بچی دے سز مکہ دا چاہیے کہ غنم جوارم نے کی خورا دا فرق پکی اللہ چولے پساروں کی اللہ فرق چولے یو غاد چاہیے اچائے گا نو یو کندور پائی گئی یو غاله چا فریزر دا نو آغا شپارس کلو پائی گئی پر میغو کے فرق دے پسپو کے فرق دے یو کوٹا دے یو بلٹیر دے یو بلڈاک دے بل تاجی دے بل پجے بل آئی کے فرق دے پر انسانانوں کے فرق شتے کوئی فرق بھی آؤ پی جانا امام دے داغزان دے ویسیت دے مقتدی داغزان دے بادشاہ دے ریت دے لاغی جدا جدا ہم باید خالق پا دین میں پوئی گی بولی وید آپ لاغی دغلے حسنی با دا مقام دے زمان دا مقام نا فرق شتے اور چاچے دا فرق ختم کرو نو اگر دے معاشرے میں معاشرہ ختم شی
دیو جی فرق بلازمان کې یو مرکز دی یو شاخ دی د مرکز ځان له حیثیت دی د شاخ ځان له حیثیت دی دا څه فرق شته او دا فرق چې چا ختم کړی دا خیر نه دی مونږ دیو جی وایي امام عادل امام انصافدار وشاب نشا فی عبادت اللہ اگر ځوان چې هغه د الله په عبادت کې موید ماشومون هغه د الله عبادت کو قرآن وی ظلمه هم د الله قرآن وی پیغله د الله قرآن وی واده شوا مشرک ده شوا نو د الله قرآن وی عمر په قرآن کې تیرېده نو باغی با اللہ در رحمت سوڑے گئی نندی معاشوی قرآن ختم کرے چردی وقت نا قرآن سرو کردی سی او قرآن وی جو اندی پا قرآن کی دیری دا اللہ رحمت سوڑے بھئی پا قیامت کے وشاب النشا فی عبادت اللہ ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ او بلغ دو انسانان دو تنا چراغی مینا دا اللہ پا دین باندی وا پا دی باندی او دائی کی دلی او بل سرا او پا دی باندی جدا کی دلی او بلنا چی مینے دا اللہ پا دین وا نمگ آتا کی اصل جمع شوی خود دینا چه بده ازائی که ده سید بازر شاہی و معشوم قرآن ختم کرے گا نما تاسو لسراؤلی دیگر کو نستاسو نمی ستم ده چه مالا براکے دنیا تامی خونشتے خوب دینیت چه ده قرآن کریم ختم دے اور آزائی منگا دخلائی پر دنیا ضائی کیو دا بزمون ذریعہ ده نجاتو گرزی ورنہ زب اخبر بیمار ہوں مرائی میں خراب رہا بیمار ہوں خوبدین یہ چدا مخلصان مرگری اور دا کوٹی مرگرو دا سونا مخلصان دی ہر یو دبنا مخلص دے رمائی کار سی وزب ازمان شرکت پر کوم دا میں ارادہ نو چیز میں بیان اکڑے شد آجا بیان میں مفتی سے یا باچہ سے یا برسوکو کی خدا امین ہے جو خدای پر دین در زمانگا استاذ ہو نو گمنگا ہم دے یو بلنا تبی شروع کو ہمیں جاوائی دے زمان ہم نے کئی عزت دک ہم نے کو مزد دا کیا دک ہم کھاتا ہے تعلق شدہ دین میں شو دیا زمان دے وقت راک تعلق شو زمان کا بیاد یو بل دی عزت تعلق شو مال عزت راک کا مال عزت راک بیادہ تعلق دینی نرے دینی تعلق پیدا کا اور چکل دینی تعلق پیدا کر دی او حلاوت دے دی او فن دے دا پا خوشوازو کی نشتے دا پا چاپلوسو کی نشتے دی زانے او مسئلہ ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ آج دو تنا چلا گئی مینا دا اللہ پر دینوا پدے باندی او دا کی دل او بل سرا پدے باندی جدا کی دل او بلنا ورجلن تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالو بل پاک سڑیوا اللہ در رحمت سورے گئی چاگا پا خیلاس باندے مالو گلagو او گس لاستے پتاون لگی دا گوارے مال ورکول دو قسم دی یو صدقات فرضیه دی زکاة یو صدقات نفلیه دی زکاة کارم ورکولے
نفلی صدقه اچه پټ ورکې نو بهتره ده نو چې یو سړي مال د الله د رضا لپاره ولګو او بل لاس ته پته ونه لګېده په هغه به الله د رحمت سورې کوي او بل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله مقصد میں بدی جملہ کیوں بلاغ سڑی باندې با اللہ در رحمت سورے گئی چاغلا یو خزی د بد عمل دعوت ورکو چاغ ډیره خیسته وا د جمال والا وا او دوه دوی زدا الله نه یریګما زدا من کوما نو هغه باندې با الله د رحمت سورې کوي نن سبا خو د فساد او دروانی او دغه لپاره بلا لاري چا موبایل او چا بلس او چا بلس موبایل دا روان نه دی څنګه سترګې ته په غلط کارو کولای شي ته خوب کولای شي ته په خپل بیبي او بچو او قرآن ته هم کتلی شي او ته په سترګو پردو زنانو ته هم کتلی شي اختیار تا نه درکړی کنټرول تا لاس کې دی غوږونه دې ته په ښه هم اورېدی شي ته په بد هم اورېدی شي موبایل دې ته په ښه کار کې نو ته په ښه کارونه هم کولی شي د قرآن تلاوت هم پکې کولی شي ته پرې د دین کار هم کولی شي او ته بعضې مولیان وي نو هغوی موبایل پسې روان شي دا ښه نه دی او دا ښه نه دی سړیه موبایل ښه دی بیا خو دا سترګې هم د ځان نه وباسه غوږونه هم د ځان نه پرېږده هغه ښه پې هم کولی شي بد پې هم کولی شي یو شی ښه کار نه استعمال کا غلط کار لے میں استعمالو عرض میں دا کو چھ دعوت ورنہ او خزی ورکا و دل صدا اللہ میں یریگم نکم دا کار نو اللہ میں قیامت کے رحمت سورے بھی گئی اللہ دا رحمت دا سوری جناب دی بھئی ذکر اللہ وری والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون برا الله دولار كل إنسان تا وهديناه النجدين الله وإما وتدوار الله خولدي فإما شاكرا وإما كفورا دلقوا خده کده شکر گزار گردی او کده منکر تاکہ اللہ طاقت شاوت اچولے تالے طاقت درکڑے بیا دو لار خیلی دی یو لار دو وعددہ یو لار دو زنا دا کته زنا کې او کته واده کې استاد وغدا کپاغه غلط لار ازي زنا کې او کپخه لار ازي واده کې هغه شاوت دی پوره کی او الله درله اختیار درکو کاغه غلط لار باندې لاري هغه مقصد دی پوره شو خو چې مخکې لاري جهنم دی ځای شي پدې صحیح لار باندې لاړې مقصد دې پورا شو خو ځای دې جنت شو نعمت شو جنت شو نو هغه صحیح لار ونه دی او په غلطه ځي دغسې تا کې الله یو ماده پیدا کړې د لوږې ته وږی کېږي ته به ځان له خوراک نه څه پیدا کړې څه به خورې تانے طاقت درگلے چیزان لتگو دو کا منڈو اسی مکینا
لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لاس د سټ سره متلا چې کار کسب نه کې الله وی کار کسب کوي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پیغمبرانو ته ویلو وټاله طاقت کار کسب درکړي تاکي لوګه پیدا کړی دا و اختیار درکړي تب ځان له ډوډۍ پیدا کې او دوه لارې درته ښیي یو د جایز دا چې مزدوري وکړه کار کسب وکړه نوکري وکړه ټاټکې اوچت کړه یو غلطه ده چې ته غلا وکړه ډاکه وکړه رشوت والا رزق خو تعالی مقرر کړی دا به درکومه او دغه رزق ستا دی او کته په دې غلطه لاره لاړې چې رشوت علي ډاکه کې غلا کې هغه رزق به خو کوم چې الله مقرر کړی او کته په صحیح لاره ځې چې رزق حلال ځان له ګټي کاروبار کې تجارت کې مزدوري کې هغه رزق به خو سوا نشي خوړی خو اختیار درکړی په خپل اختیار ته په غلطه لاره لړي نو ځای دې جهنم شي په خپل اختیار په صحیح لاره لړي نو ځای دې جنت شي رزق دې ماغه حکم چې الله مقرر کړي خو تا غلطه لار خوښه کړه دغسې انسان کې الله طاقت د شهوت اچولی و وَأَنْهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فرجونه بخبل ساتي هو یو صحیح لاره شته کاغه استعماله لوټي دي ستا خزه ستا وینځه نو مال ضرورت به دي پوره کی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان دي مؤمنان هغه دي خو خالق چاہی یخبرو امانتونو لحاظ کئی دوادو لحاظ کئی نو چواد انی اکڑا چه زباد دی جماعت رو کنی ما زباد دی دو سولو پابندی کو ما یا دیکھے امانت دی در سخا تالا اللہ یو ذمہ داری در کردہ یو عہدائی در کردہ یو ذمہ داری در باندې اچولې ده ته د یو کلي امیر یې د علاقې امیر یې د حلقې امیر یې تا ته یو ذمہ داری ده نو هغه به پوره کړې نو ته بیا خپله سوچ وکړه ستا ذمہ داري څه ده په بلې مه وراړو یاره دا زه وایم خو دی نه کوي نو یاره زه درته وایم نه تا ذمہ داري ده ته به پکې ستا ذمہ داری دا تبل امارت حق ادا کے اگر حق با پورا کے چتا سکا کم دے افسرانو لخوتن درخواست ہو سی خو افسر اگر اخبر حق میں پورا کی نو آگے میں پورا کی او غریب سڑے ہوئی پاگا با بیل راگلی دی بجلائے 60,000 روپائے اور غریب دنیا سے 20,000 روپائے گئی Vezliyo iksiyen la balarsi seba mun kara ko do balkule ni ili sokra wala chiche ki buki eder mun kara ni se esi mun kara ni se da dora bilra band rauste no agala bia pakar di chahe barabar ai pura kai no chaga wal balad me pura kai no bia de bel akala ko le ko do di waji maashara tabasha د معاشرې د تباہی لوی سبب دا دی چې چا خپل ذمہ داری نه پیژنده هر سړی د بل ذمہ داری لري چومیار ځان له ذمہ داری له سپلای جوړی ګاندي د لوار ځان له ذمہ داری لرونه تیری چړې تیری د ترکان ځان له ذمہ داری دا یوه جګ برابرې د بل ترکان ځان له ذمہ داری دیوالونه خېږي او چې چومیار راشي وای ته کوچا علي
کوازی ته زه خیجم هغه کلاکارانه ما په دیوالو خیجئ او که ترکان راشي چمیار ته وایي دا ریډه مال راکا زه دا سپلای ګاڼډم نه دا هر چا خپله ذمه داري دغسې په جماعت کې په کور کې په معاشره کې د مالک خپله ذمه داري ده هغه خپله ذمه داري پوره کوي د مولا خپله ذمه داري ده د امي خپله ذمه هر سړی د خپلې ذمه دارۍ ته کار وایي معاشره سمه ده یاره وایي بس سمیږي نه نو یار سره روان دي نو یاره دا ټول پښتانه یو کور غواړي پښتانه اول وایي تا یو کړي دي تپوس دې لږ وکړه تا خپل ټبر یو کړی تا خپل کور یو کړی روډ سره خو ځمکه لیکای تقسیمې برخانکې هم نه ځکه وایي زما کور شوی دی به پکې راته کور نه جوړوي نو تا اول دا خپلې پولې لرې کړه دلته کې دا پښتانه یو کړه دی له اتحاد یووالی راوله دا خو نه کوي پردی ذمه داری د باچاهانو ذمه داری دی د ملکونو تقسیمونه دی کوي ملک ځکه تباه شي معاشره زمارونو ځکه تباه شوه موږ د خپل کور سوچ نه کوو د بل د هغې الګ یو هغې ګوتې وو خپلې ذمه داری نه پوره کوو د بل هغې کې ګوتې وو خپل مال نه ګټو د بل د مال حساب کوو دله دا چېرته وې دا د کوم ځای نه راغلی دا یاره د خو دومره مدد دا ده سره دا ګاډي د کوم ځای نه راغلی یاره ده سره نو ستا څه کار د هغه د مال تپوس کوې ته خپل حساب وکړه والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون نو دغه کسان دي په میراث سره اخیستونکي جنت لره عرض مې دا کو مجرم او نیک سړی موږ نه پېژنو که موږ یې په خپلو دماغو تلو مجرم ته موږ ښه سړی وایو ښه سړي ته مجرم وایو که په خپل علم یې تلو مجرم ته ښه وایو او ښه ته بد وایو الله په طلب یې تلو چې مجرم څوک دی او ښه څوک دی نو الله چې کله دا ذکر کی نو الله وایي انه من یأت ربه مجرما شاید دا دې څوک چې راغی الله ته مجرم قیامت کې راغی الله ته یعنی پیش الله ته قیامت کې مجرم فإن له جهنم یقینا دلا ذات جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نبا مری بدی گیا نبا جوان خوشحالی دا سے بھئی چه نبا مری نبا جوان خوشحالی ومن یادی مؤمنان او سوچ راغ اللہ تا مومن قد عمل صالحات چامل کڑے انیک گورا ومن یادی قد عمل صالحات ونوی میاس کې او ته مؤمنان تاسو په ښه کارونو باندې ګوره لیکي چې نیک اعمال یې وکړه انګریزان ډېر ښه کارونه کوي هندوان ډېر ښه کارونه کوي نه د هغې لپاره بنیاد ایمان دی ځکه الله وایي ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه چاچ نیک عملو کا وہ شرط دا دے چوی دے مومنا چھ ایمان بگنی نو عمل صالح فائدہ نور کئی زکر مومنا کلامل صالحات ہوئی اول شرط ایمان خلقی خبر کئی یہ رو داخل کار دے داخل کار دے چه دادیو که دور عجر دے چه دادیو که دور بانگی مانای با ملاوی گی چه دادیو که دور ہوری با ملاوی گی خود ایمان دا عقیدن توحید خبره نکئی دا عقیدن توحید خبره که چاکولا ناغده پنپیره دا پنپیره اولی عقیده سما که
بیا ورته د نیک عمل ووایه که عقیده یې سمه نه وي که د هر څو رزبرګي مصلي په اواز وځي خو دی جنت یې ځای نه دی ځکه الله وایي من یهده مؤمنا ومن یهده مؤمنا څوک چې راغی الله ته مؤمن قد عمل الصالحات او تاکي سره چې دا عمل کړی و نیک فاولئک لهم درجات العلا نو دغه کسان چې دوی درجې اوچتې ګوره درجو کې هم الله فرق کړی دی جنات عدن تجری من تحتها الانهار جنتونه د نیشګرای بھائی یواد لاندې داغینه والے خالدین فیها ہمیشہ بوی بدی کی جنت بهم اللہ ورکی لوی لوی درجی به ورکی اب یای کسو کستے اندشی وذالک جزاء من تزکا او دادا بدلا دادا چاچا غزان پاک من تزکا چزانی پاک جدا غلطو کارونونا نو اللہ منتا مجرم مخو اللہ منتا نیک عمل او مخیر او دا غیر پارا معیار او ټول دا کتاب راولے گو دی کتاب تا چی چالا سواچو دا یو کوتا وکیلانا وکیلی چاگه دا وکالت کتابو نو گوری دا وکالت کتابو نو ہوئی نو اگر تا وکیل ہوئی ڈاکٹر والا ڈاکٹری چاگه دا میڈیکل کتابو نو ہوئی چې میډیکل کتابونه نی ویلي نو هغه تاسو ډاکټر نه وای مسلمان علی مسلمانی چې هغه د مسلمانای کتاب وای دین ځان خبر کی په دې ځان پوهه کی نو دې کامل مسلمان دی هو اسی مسلمان کو بلا الله محمد رسول الله شو هو کامل مسلمان انا بھائی چې دې کتاب تکینه او دا کتاب زکه او دا کتاب وای او نن خو باندې نه پاتې شي نن خو سید بادر شاه د قران درس کوي کور والے هم د قران درس کوي سړی سړو ته درس کوي او خزه خزو ته درس کوي او رضا محمد هم د قران درس کوي کور والے هم درس کوي نن خو باندې نه پاتې شي چې تا سوا قیامت راځي ځامي مزه نه پوهیږي زما مهربان بشرانو کشرانو د خدای کتاب ته لاس واچوي او دا د خدای کتاب زده کوي دا به ذریعه د نجات او د کامیابۍ ګرځي نور کوي د دنیا کارونه دي زمونږ ضرورت دي هغه پوره کوو الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او الله زمونږ د خپل کتاب خدمت تر باندې پورې والی زه بیمار ما خو بیا هم خبره رانه لګي اوږدې شوې الله دې زموږ ذریعه د نجات وګرځوي یو دعا وکړي چا چې دا قرآن کریم ختم کړی دی چا ورته ښودلی دی چا دا پروګرام کړی دی او نن راغلي دي که نارینه دي او که زنانه دي الله د هغوی کورونه د خیرونو د برکتونه ډک کړي الله زموږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي زموږ رب یې زموږ نه رضا شي بیمارانو له دې الله شفای کامله ورکړي کوم مسلمانان رونا خویندې مشران کشران چې وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي څوک جیلونو کې دي الله دې په خوشحالو باندې خپل کورونو ته راولي او الله دې آزاد کړي الله د مسلمانانو په ملکونو کې امن او سوکالي او خوشحالي راولي خصوصا زموږ د ملک پاکستان چې ډېرو فتنو سره مخامخ دی الله دې په دې کې امن او خوشحالي راولي الله د ټولو مسلمانانو ملکونو په میانځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي څوک چې دا الله د دین لپاره محنت کوي جهاد کوي کړان کوي الله دې هغوی له نور توفیق او طاقت ورکړي الله زموږ نه هغه اعمال څرګند کړي زموږ رب پې زموږ رضا شي او زموږ ذریعه د نجات او د خلاصونو ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه